أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. زه نوم سیف الرحمن دی او زه د اتم جماعت طالب علم یم. زموږ سکول جی ایم ایس میانه کاوبه. ما دا یو ډمپر جوړ کړی دی چې پکې استعمال د ګاتې او د یو پي د استعمال پکې شوی دی. ورسره د ویرنګ تار او د لیټونو او د ریموټ سیسټم هم پکې شوی دی او نور د موبایل بیټري دوه بیټریانې هم پکې لګولي دي او دې کې بټنې هم لګېدلي دي او دې کې پایې هم لګېدلي دي چې موټر لګېدلی چې دلته ډېر مشکله مې راوي هغه موږ د ناوبۍ نه راوړه او دې چارج کېږي دا د څه نه؟ دې ته کیبل لګېدلی دی کیبل به چارج کې ورکړی دی چارج کېږي. دا باډي دا غونډه د کاتې جوړه ده. دې کې دا ټایرونه لګېدلي چې کوم ورته موږ بازار کې اخیستي او دې کې لاندې تارونه لګېدلي دا د ویرنګ تارونه دي. دې کې مخې ته لیټونه دي چې سر لګېږي او دې کې د تیلو ټنکی ده پکې او دا کیبل دی دې لپاره چې دې ته کنیکشن ورکوي. دا ریموټ سیسټم دی دا کیبل چارج سیسټم دی چې دی به چارج کوي دا به چارج کېږي. دوه پکې د موبایل بیټریانې لګېدلي دي او دا وروسته مخکې به داسې دغه سره ځي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د جی ایم ایس مین سکول استاد په طور باندې دلته کې کار کوم. سی ډي پوسټ مې دی. دا زموږ یو سټوډنټ دی د اتم کلاس. دی د خپل یو کوشش شروع کړی دی د ډېر وخت نه دی لګیا دی مختلف څیزونه د ډیولپ کړي دي. دا چونکې د هغې یو زنده مثال زموږ سره مخې ته موجود دی چې دومره په کمزوري لیول باندې په اتم کلاس کې یو ماشوم دومره ښه ایډیا زما خیال دی چې ډیولپ کړي. دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده او بله خبره دا ده چې زما په خیال چې کوم سټوډنټان زموږ سره داسې دي چې هغه فرست سیکنډ تھرډ پوزیشن ټول عمر اخلي نو ټیک ته موږ مخې ته بوتلل غواړو خو کوم دغه چې کوم میډل لیول ماشومان دي او هغې دا شانتې ټیکنیکل ماشومان زموږ سره شته په سکولونو کې په هر ماحول کې تقریبا میلاویږي خو هغه لږ باندې مخې ته راوستل غواړي. نو موږ کوشش کړی چې یاره دا ایډیاز دله ورکړو د سره کوم سهولیات نشته هغه وله موږ ورکړو حوصله وله ورکړو او د هغې رزلټ دا دی چې نن یې د دې یو څیز ستاسو د مخې دی. دغه شانتې د سره وکړي. زه نور څیزونه هم جوړ کړي چې په هغه کې یو بکلینډ دی یو جیک سیسټم دی هغه ټول دې جوړ کړي او انشاءالله هغه به هم ډېر زر منظریان باندې راشي خو چونکې نن د ریپیر دپاره د لږ وړي هغه به انشاءالله بل موقع باندې بیا موږ تاسو ته ډسپلی کړو او بل هیډ ماسټر صاحب په موجودګیا کې به وشي نو هغه به زما خیال دی چې نور وکړي ده ته به هم لږ حوصله میلاو شي او موږ وایو چې کوم زموږ واکداران دي د تعلیم چې هغې هم لږ باندې داسې وکړي چې په ده باندې لږ نظر وساتي. دا شانتې نور په سکولونو کې ټیلنټډ ماشومان دي دې لږ حوصله وکړي انشاءالله چې مخې ته ځو نو دا به نور هم د ملک په ترقۍ سبب جوړوي.